کومو کسان ته چې د بینظیر روپۍ ملاویږي یا د بینظیر د روپو لپاره رجسټریشن کړی او د دغه کسانو ایزی پیسه اکاؤنټ جی اس کیش اکاؤنټ یا د بینک اکاؤنټ نو ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېدی شي یا په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه ملاویږي. د دې نه مخکې به تاسو دا زموږ نه هم اورېدلي او د نورو کسانو نه به هم اورېدلي. نو که تاسو غلطي وکړه نو د غلطۍ د وجې نه چې دی ستاسو روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه ملاویږي. اوس د هغو له طرفه وینا شوې ده چې تاسو ځان نه ایزي پیسه اکاؤنټ هم کولای کوئ، جی اس کیش هم کولای کوئ، الفلا پې چې دی دا هم کولای کوئ. لکه د هر علاقې لپاره جدا جدا اکاؤنټ ولرئ، بیا به ستاسو دغه اکاؤنټ ته چې دی روپۍ به راځي. نو اوس چې هغو دا خبره کړې ده نو زموږ دغه روپۍ چې دي دا بندېږي که نه بندېږي، او که بندېږي نو په کومه طریقه بندېږي. په دې ویډیو کې یو ښه په تفصیل سره چې دی په کوم دا ویډیو ستاسو د ټول لپاره لازم ده، ځکه چې په راتلونکي وخت کې ستاسو دغه روپۍ چې دی دا بندېدی شي. نو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ، ځکه د غریبانو لپاره چې نورو کسانو ته ور ورسي چې سبا ورځې هغو ته مشکله جوړه نه شي او د هغو دغه روپۍ چې دي دا بندې نه شي. نو کومو کسانو چې رجسټریشن کړی دا ویډیو د هغو لپاره هم ده، او کومو ته چې روپۍ میلاویږي دا د هغو لپاره هم ده، ځکه چې اوس د هغو له طرفه دا خبر راغلی چې تاسو ځان له ایزي پیسه اکاؤنټ کولای کوئ یا جی اس کیش کولای کوئ یا الفلا پې کولای کوئ. دغه شانتې نور اکاؤنټونه دي چې هغه اکاؤنټ کولای کوئ، ستاسو اکاؤنټ ته به دغه روپۍ راځي. بل لا که تاسو وګورئ د زیاتر کسانو د بینک اکاؤنټ وي، د ایزي پیسه اکاؤنټ وي، خو هغو ته د بینظیر روپۍ چې دی دا میلاویږي. او ځینې کسان ته وایي ستاسو د اکاؤنټ د وجې نه دا روپۍ بندې شي. نو د سره وجې نه ورته وایي که تاسو هم اکاؤنټ ځانه کولاو کړی نو اکاؤنټ چې کوم تاسو د بینظیر د روپو لپاره کولاو کړی نو د هغې لپاره به تاسو خالي کولاو کړی، نور کار چې دی دا به تاسو په هغې کې نه کوئ. داسې نه چې تاسو هغې ته بیلنس ور اچوئ، لکه روپۍ ورته ور اچوئ یا ورته د بل طرفه چې دی روپۍ ورته راشي نو بیا ستاسو روپۍ چې دی دا هم بندېدی شي. چې زیات لین دین پې د روپو کېږي نو هغه وایي دا سړی چې دی دا مالداره دی، نو د دې د وجې نه بیا ستاسو دغه اکاؤنټ چې دی دا بندېږي. نو د پیسو لین دین چې دی تاسو به دغه اکاؤنټونه نه کوئ. که تاسو د ایزي پیسه کولاو کړئ، که د جی اس کیش کولاو کړئ، که د بینک اکاؤنټ که ستاسو هر یو اکاؤنټ خو په هغې باندې به د پیسو لین دین چې دی دا به نه کوئ. چې کومې زنانه ته میلاویږي که د هغه زنانه په نوم باندې اکاؤنټ هغه به هم لین دین نه کوي، او که د هغې د خاونې نو هغه به هم لین دین چې دی په دغې اکاؤنټونو نه کوي. که په دغې باندې وکړو نو دغه ډیټا چې ده دا هغو ته ځي. چې دا ډیټا ورته لاړه نو په راتلونکي وخت کې چې دی بیا به تاسو ته د بینظیر روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي.